خبره دا خو وخت رول پکار دی یو بل سره درونو غوندي لکه داسې غلط کار نه کول پکار سبا زنانم پازابي خپل یار دوست خپل پردیم پازابي به مشرانم پازابي نو دین موږ دا خبره د پیل نه موږ په دې خبره باندې سلاو کو سوچو کو فکر کو د خپل ضمیر کې چیرې دا موږ کار کو غلط کار کو عوام ته دا میسج غواړو چې ذلیل به ټول عمر څنګه چې موږ ذلیل شو خالد خانم لگ شاته راشئ رحیم د ټولو نه اول خو ستاسو د تمامو ټیمونو شکریا ادا کوم چې زمونږ د اواز زمونږ د وطن بچي ته رسوي الله تعالی د دې نعمت البدل خیر تاسو له درکړي دویمه خبره تر چې کوم تاسو وکړله زمونږ د وطن ډیر انتهایی چې کوم نه غم جنگ او جدل سره مخ ته زمونږ د ځوان کل چې کوم دی زمونږ ډیر داسې په غفلت سره غلط اړخ ته روان دی د دې کیمرې په وساتت سره موږ ټولو ته دا وایو چې د الله د رضا دپاره مهرباني وکړئ د خپلو مشرانو خبره اتره منئ په موجوده وخت کې دوه غټ ناسوره دي چې یو د موبایل غلط استعمال دی چې په هغې کې د ټک ټاک او مختلفې خبرې اترې دي چې هر سړی په خپل کور کې دی او د ډایلاګ وغیره همداسې دغه څیزونه ورسره کوي ټوپک چې کوم دی د یو بل نه راخلي او هغه ټوپک سره هغه لګیا دی چې کوم دی ټک ټاک جوړوي او دغه ټوپک سره چې کوم دی د ځوان کل مینه پیدا کیږي دویمه زمونږ چې کوم دی دغه ځوان کل دی چې کوم دی د ډانس ګولۍ د آیسو استعمال په دغه کې چې کوم دی غورکاب دی مور او پلار چې کوم دی دا ترې نه تپوس نه کوي که تپوس دی د کوي بچی چې کوم دی غافله شوی دی په کور کې چې کوم دی لګیا دی جنګ جګړه کوي نو دغه ځوان کل ته موږ دا وایو چې مهرباني وکړئ د دې دواړو څیزونو نه ځان وساتئ دا نشه چې کومه ده دام چې کوم دی دا د خپل ځانم قاتله ده او د دې معاشرې قاتله ده دغسې ټوپک چې کوم دی دا د خپل ځانم قاتل دی د دې معاشرې قاتل دی په ټوپک کې هېڅ قسمه چې کوم دی عزت نشته دی په ټوپک کې هېڅ قسمه خیر نشته دی خیر په قلم کې دی چې د قلم زور چا لیدلی دی د قلم مینه چا لیدلی ده د قلم خیر چا لیدلی دی هغه به هېڅکله ټوپک ته لاس نه کي او چا چې د ټوپک خوند اخیستی دی نو هغه چې کوم دی هغه کور تباه دی هغه کلی تباه دی هغه معاشره تباه ده هغه خلک چې دې ټوپک له د عزت نوم ورکړی دی دې ټوپک له چې کوم دی د ننګ نوم ورکړی دی نو دا چې کوم دی دا لګیا دی دا پښتون قوم چې کوم دی دا کندې ته غورځوي موږ د ځوان کل ته دا وایو چې دا پښتو چې کوم دی دا په ټوپک کې نه ده د ټوپک په مینه کې نه ده دا ټوپک غورځول پکار دی دا ټوپک د خپې لاندې کول پکار دی قلم روچتول پکار دی قلم سره چې کوم دی مینه پکار ده د علما کرامو سره ناسته پکار ده د مشرانو خبره منودل پکار دی د جرګې د مشرانو چې کوم دی که بعض اوقات چې کوم دی مونږ شیطان غلط کی نو دا مشران په زابول نه دي پکار کامي مسلې زموږ په دې وطن کې ډېرې غټې چې کوم دی جوړې دي او دغه کامي مسلې دا چې کوم دی په دې کې غټه خبره اتره چې کوم دی د حکومت کوتاهي ده دغه حکومت چې کوم دی د دوی نرمي ده عدالتونه که تاسو وګورئ د انصاف فیصله پکې نشته دی که زموږ چې کوم دی پولیس وګورئ که زموږ نورې ادارې وګورئ په هغې کې چې کوم دی لګیا دی د قانون چې کوم دی صحیح امپلیمنټیشن نشته دی د مالدار دپاره یو قانون دی د غریب دپاره بل قانون دی د زورور دپاره یو قانون دی د بې زوره دپاره چې کوم دی بل قانون دی در کومه پورې چې کوم دی د انصاف حکومت نه شروع شوی په معاشره کې به چې کوم دی امن نه راځي په هر ځای کې د دې پېښور نه بهر چې څومره چې کوم دی زمونږ بهر اضلاع دي په هر ضلع کې چې کوم دی لګیا دی زمونږ په مدنیاتو باندې چې کوم دی مختلف قسمه جګړې روانې دي زمونږ په ځنګلاتو باندې جګړې روانې دي زمونږ چې کوم دی په مختلفو ځمکو هغه ځمکې چې زمونږ مشترکه پرې دي په هغې باندې جګړې دي روانې خو د هغې مین کردار چې کوم دی لکه د هغه حکومت دی حکومت خپل کردار نه ادا کوي او دا قومونه لګیا دي جنګېږي موږ دغه قومونو ته وایو د حکومت نه پاتې ده دا د جرګې دا مشران دا لګیا دي چې کوم دی په هغې کې قدم ایږدي د دې مشرانو دا خبره اتر دي ومني انشاءالله په منصفانه طریقې سره به دغه حل کېږي د الله لاک لاک شکر زه درته بیا دا وایم چې تاسو وګورئ یو خوا چې کوم دی قومي جرګه ده بل خوا قومي اصلاحي تحریک دی خو دا دواړه چې کوم دی په مثال د یو ځان دي د دغه خبره ته لپاره چې قوم کې د اتفاق اتحادي قوم کې د مینې او خلوص وي او قوم دی چې کوم دی د دغه مشرانو خبره اتره مني دا چې کوم دی د یو وجود دوه لاسونه دي یو ته ښی ویلی شي بل ته به چې کوم دی ګس ویلی شي د قوم د اتفاق او اتحاد دپاره موږ ټول چې کوم دی یو عزت او یو شی یو کومه ډېره خواري کړې ده الله دې دا په خپل دربار کې قبوله کړي او دا خواري اصل حقدار هم دا مشران دي چې دوی د مونږ خو راشو تیار پروګرام لا
خو اصلي چې کوم هلې ځلې دي او وختونه ضایع کړي دي یا استعمال کړي دي نو هغه هم دا زمونږ ستوري دي او دا ملغلرې دي. موږ له پښتونخوا قومي جرګه شو، اصلاحي تحریک شو. اصلاحي تحریک هم زمونږ د پښتونخوا قومي جرګې پروډکټ دی، بارانه نه دی. او پښتونخوا قومي جرګه هم د ټولي صوبې نه چې د ټول ملک د لپاره یو علم اوچت کړی دی. زما چې څومره ادارې دي لکه انټي نارکاټیک فورس دی، زما ستاسو په توسط باندې دي ته دا خواست دی چې جرګې مونږ ته را پرېښودي دي او کرپشن او جپټې او د فنډز غلط استعمال چې کوم دي تاسو په عیاشو باندې استعمال کوئ. زما د قسم پر رب باندې دا جرګه به مونږ سره د دغه دا چې چاهه د فوج کسان دي کدار سي د دینه په پښتنه کیږي ځکه چې قوم به د دې په گریوان کې لاس چی سو کم طاقتور نه دی، د ټولو نه طاقتور الله دی او داغه نه پس بیا آئین پاکستان دی. او آئین پاکستان په دې وجه طاقتور دی چې کې قرآن او سنت سپریم لا ده او کوم شی چې سپریم لا وي نو په هغه کې به سو کم چې د آئین وایلیشن کوي نو هغه به غدار ټریکلیر کیږي. مونږ په علاقو کې په وطن کې روان یو، پولیس هم فورس هم دا وایو او الحمدلله زمونږ اس اس پی اپریشن داغي سره زمونږ یو ډیر ښه تړون شوی دی او مونږ په ټول پیښور کې د وړوکي اختر نه دزبندي کړې وه. الحمدلله مونږ پای کې کامیاب شوي او بیا د هغې نه پس چې کوم دی په ودونو کې چې دا کوم څنګه زما ورور ویلې چېرې یو خوا بدماشان دي هغه سړی راغواړي او بل خوا عزتدارو خلکو ته سړی نه ورکوي. زمونږ دا ډي آر سی سیستم چې کله مونږ تخلیق کولو نو د ډي آر سی سیستم هم بنیاد دا چې مونږ پولیس فورس مشرانو ته دا ویلو په 2002 کې چې تاسو دا فورس چې کوم دی دا د غلطو خلکو په شا مو دروي، دا د خو خلکو په شا باندې ورده. په 2014 کې یو اس پی ناستو هغه دا کار میټیریالایز کو او نن دا دغه یو لس کال وشو تاسو شخړې التم کیږي. اوس هغه پولیس او مونږه پبلک ریپرزینټیټیوز دا یو موټی جوړیږي په یو پیج باندې دي او زه دا یقین درته خیم چې ان شاء الله بای د اینډ اف دیس 2025 ستا په پیښور کې به د اسلحې نمایش دا به ختم شي. آیسو باندې به ان شاء الله کنټرول راشي. دا چې دي کوم اسخاق ګولې دي دغه ګولو او مونږه اجرا جمعات د مور غیګه او ادارې دا نه چې ادارې به مونږ ته ګند راکړي او مونږ به ورته جرګې کړو، دا هم غلطه ده. زما سرکار ته دا خواست دی چې خپله قبله درسته کړي، خپل ادارې چې کوم د عوامو په حق کې دي په فایده کې دي هغه جوړې کړي، چې کوم د عوامو په حق کې نه دي هغه ادارې ختمې کړي او ان شاء الله مونږه چې اتفاق او اتحاد قایمي نو اخیرنه ګټه چې کم دی دا به د عوامو ګټي. پښتونخوا قومي جرګه ده یا اصلاحي تحریک دی یا نور د سیواړه غټ تحریکونه دي دا مونږ سره لګیا دي او ځکیږي مونږ په یو پیج باندې راولو. د دې ټولو تحریکونو مطلب دا دی چې یو ظالم دی دونه دي او ټولو ته دا وایي چې دا کومې ټوپکې تاسو د خپلو وروڼو ته نیولې دي، تره زامنو ته هم نیولې دي، دا راوچتې کړئ او ظالم ته ونیسئ که نرې او چې دا کار درکینی نو د بېغیرتۍ لپاره بیا بنګړي واچوئ. شکریہ ادا کوم ځکه چې ستاسو کار اصل کار د تبلیغ ستاسو کار دی، ځکه ستاسو په وجه باندې د دنیا ګوټ ته چې دی نو دا څه حالات چې روان دي دا رسي ټول لړومبی. زه بس یو پیغام ستاسو په وجه باندې او ټول لړومبی تاسو له مبارکباد هم در کوم او ستاسو شکرګزار یم او بل ستاسو په وجه باندې یو خبر صرف رسوم چې دا نن په معاشره کې کوم حالات روان دي دې کې د بچي غلطي نشته، دې کې د لور غلطي نشته، دې کې د زوی غلطي نشته، دې کې د پلار غلطي ده، دې کې د مور غلطي ده. وجه څه ده چې زوی بچي غلط کارو کی مور په پرده واچي د پلار نه پټ کی. د پلار څه غلطي ده؟ پلار خپل بچی نه دا تپوس نه کوي چې بچي تا سره د آیفون کم دی نه راغلی دی. زوی زما خو چې دی نو 15,000 روپۍ تنخواه ده په هغې خو زه کور نشم ساتلی. که کم پلار د خپل بچي نه دا تپوس وکړو چې بچي تا سره د آیفون کم خوا نه راغلی دی، تا سره د ښه د 22,000 روپو بوټان کم خوا نه راغلی دي، بس الحمدلله بیا د هغې نه پس هېڅ قسمه معاشره کې بل نقصان نه وي. بل بچي نه تپوس کول بچي ته تلی وي لیټ ولې رالی، بچي ته جومات ته مانځله تلی که نه تلی. که دغه شي پیرنټس شروع کړل نو انشاءالله په یو کور کې به هم بدامني او انشاءالله تعالی نو پکې ایس راشي او نه به پکې نو غلط حرکت راشي. نو زه تاسو ته بیا دا سوال کوم چې ستاسو په میډیا باندې دا خبر دی دنیا ته ورسي چې دا ټوله غلطي د پیرنټس ده. پیرنټس خپل بچي نه تپوس نه کوي، که پیرنټس خپل بچي نه تپوس وکړو معاشره ټیک ټاک دی انشاءالله تعالی. ډېره مننه قدردان شي. دا چې نن کوم روغ وشوله په دې کې قومي اصلاحي تحریک پاکستان پښتونخوا قومي جرګې زمونږ ټول یو کار دی، یو ډیوټي ده، دې پکې هلې ځلې وکړې او الله تعالی کامیاب. قومي اصلاحي تحریک پاکستان به حیثیت سیر نایب صدر د 2015 نه زمونږ که زه ته ووایم په ریکارډ باندې دي د 9,000 نه زیات راجینامې وشولې وړې غټې. د
دا اوس که تاسو کتلي په ترناب کې 15 قسم لوی شو په میاشت کې دننه پکې راځنه مو شو موږ په ټولو دغه باندې پیمانه یو جی جی په تیر وخت موږ پیمانه یو زمونږ چې دې سره ورولي وه د ډېر وخت نه دوستانه وه جی اوس هم جی اوس هم جی وړنه معاف کړو جی زمونږ ورولي دی جی جی عوام ته دا میسج غواړو چې ذلیله به ټول عمر څنګه چې موږ ذلیله شو جی صاحب ماشاءالله جناب زلجی صاحب جی جناب زلجی صاحب جی موږ سره ډېره منډه وواله خدای دې ټولو سره ښه وکړي جی دې بچي ما باد ساتي داسې کار دی جی زما نوم ثاقب دی جی ولی آباد اوسېدونکی ما او جنگ جګړې هسې بې فضول کار دی او دې نه ښه خبره دا ده ښه وخت تېرول پکار دي یو بل سره د رونو غوندې لکه داسې غلط کار نه دی کول پکار سبا زنان هم په عذابوي خپل یار دوست خپل پردیم په عذابوي بیا مشران هم په عذابوي نو دې نه زموږ ته دا ښه خبره ده چې پهله نه موږ په دې خبره باندې صلاح وکړو سوچ وکړو فکر وکړو د خپل ضمیر کې چې یاره دا موږ کار کوو غلط کار کوو ښه کار کوو جی نوی کل ته څه میسج ورکړي نوی کل ته دا میسج دی جی چې خپل کار روزګار دی کوي خپل تعلیم دی وکړي دا جنگ جګړې داسې بې فضوله کار دی جی جی کم سړي پکې ګټه کړې ده هغه سړی خو موږ ته وښایي چې موږ دې سړي پکې ګټه کړې ده که نه زموږ شکر الحمدلله دا مسله دومره تلیم نه وه او نه زموږ د مشرانو جرګې والا ډېره شکریا ادا کوو چې نه دې دومره مخکې پرېغوسته شکر د الله پاک لاک لاک شکر دی څه نور ډېر نقصانات پکې نه دي شوي دا د الله پاک ډېر رحم او کرم دی چې بس خیر طرف الرحمن الرحیم ډېر ښه زبردست کار وشو او د پښتو په معاشره کې همداسې خلک موږ ته پکار دي چې څنګه قومي اصلاحي تحریک مشرانو دا جرګه کوم موقع دې کې که لږ ډېر پاتې شوی وی دا نو مړو ته هم رسېده دې کې زخمیان هم وو او الحمدلله دا شکر دی چې زمونږ پښتانه مشران داسې شته دی چې هغوی دا روغې جوړې کوي چې چېرته هم داسې اختلافات راشي داسې مسله جوړه شي نو هغوی ته هغه مشران ځان رسوي روغه کوي نو نن موږ هم دې محفل ته موږ ته دعوت شوی وه موږ رالو او دې دپاره رالو چې الله پاک به په دې باندې موږ ته هم اجر راکړي چې دا ډېر د خیر کار دی او ټولو نوجوانانو ته هم دا وایم چې د الله دپاره خپل ځانونه سم کوي او د مور پلار ته غمونه مو جوړوئ د دې آیسو نه د دې ټیک ټاکو نه دا چې څومره منشیات چې چېرته خرڅېږي د هغه ځای نه لرې لرې اوسئ او داسې خلکو سره ناسته پاسته مه کوئ چې هغوی ستاسو دپاره ناسور جوړېږي او سبا تاسو مو سره بدنامي کېږي او ستاسو د خاندان ستاسو د والدینو بدنامي کېږي ورسره الحمدلله زمونږ یو خدای چې مرکزی تنظیم تاجران خیبر پختونخوا جنرال سیکرټري یم زه او هغه تاجرانو او بل باره رکني تاجر اتحاد وفد کې مونږ راغلي وو محمد جان لالا مونږ سره خان بابا عبدالوهاب صاحب زه دې ملګرو ته هم دا وایم چې دا شان یو ایکټیویټي شروع کړئ او چې چرته هم ګورئ په کم کلي کې ګورئ کوم علاقه کې ګورئ جوماتونو ته ځئ او هغه جوماتونو کې تپوس کوئ چې دلته د چا څه ورانه خو نشته دلته د چا څه جنګ جګړه خو نشته څه اختلافات خو نشته نو دا زمونږ د ټولو فرض دی چې مونږ د خپل رونه خپل خلک روغ کو او په یو ځای کو او د دې او ډېر کورونه داسې شته چې د هغوی په کورونو کې خپلو کې اختلافات دي بیګا زه متنو کې زمونږ یو جرګه شوې وه او هغوی دورونه خپلو کې ټوپک تمانچې راغستې وي او فایرنګ هم پکې شوی و خو الله پاک خیر ته ورسوله او الحمدلله مونږ لاړو بیګا یو بجه هلته نه واپس شوي یو او هغه روغه مونږ وکړه د هغوی صرف په 15 لکه روپۍ باندې د خپلو رونو تنازع وه نو داسې مونږ ته پکار دي چې مونږ په دې علاقو کې محلو کې تپوس وکړو که داسې معمولي څیزونو باندې د چا تنازعات دي چې هغه مونږ د حل کولو کوشش وکړو جرګې کوي د وراثت جرګې کوي هغه بیا موږ سره د طلاق جرګې پورې هم زموږ د فیملیانو کوي دې وجې نه د حالات لږ شانتې د خیبر پښتونخوا خراب شوي دي او زموږ د آیس والا ډانس کمې ګولې دي د ټیک ټاک کې چې کمې دي مین د دې یوز دا دی نن د پښتون بچي په لاس کې ټوپک او د ټیک ټاک نه متاثره کېږي لګیا دی